أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا قيل هرجل شيء شي دويتا وإذا قيل هرجل شيء لهم دويتا آمنوا تاسو إيمان روڑای بما پها کتاب باندې انزل الله چې نازل کو الله تعالی یعنی په قرآن باندې قالوا دوی نؤمنو من ایمان روړو بما پها کتاب انزل چې نازل کړل شوی دی علینا په مونږ باندې یعنی تورات ويكفرون الله پاک فرمای ويكفرون دوی انکار کوي بما دهای کتابونه وراءه کوم چې د دین علاوه دي وهو الحق او حال دا چې دا ټول حق دي مصدقا تصدیق کوونکی دي لما دهای کتاب معهم چې دي سره د تورات اصل کې دا يهود شو دي ته چې ویل شو چې څنګه دا تورات ته الله پاک جل جلاله کتاب دی آسمانی نو دک شانتی دا انجیل او قران مجید دا د الله کتابونه دی بدی باندې ایمان راوړی نو دی به موږ په دې نور کتابونو باندې ایمان نه راوړو موږ صرف په تورات باندې کوم دی ایمان راوړو یعنی صرف تورات منو تورات نه علاوه نور کتابونه دا مونږ نه منو نو الله پاک فرمایي دی دروغ وي دی په حقیقت کې دا تورات هم نه مني او بیا الله پاک جل جلاله دې کې یو جواب چې کوم دی تحقیقي ورکي او یو جواب چې کوم دی هغه الزامي جواب ورکي الزامي جواب دی ته وي چې مخالف چې کوم دی کمی خبره مخالف کس منی پاغه سره ته خاموش چې کمی خبره مخالف کس منی لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله د دهریو سره مناظره و دهریه وی هغه د دنیا چې کوم دی په خپل باندې چلیږي انسان په خپل بوډا کیږي په خپل پیدا کیږي په خپل مړ کیږي انسان ای الله نه مني د الله د وجود نه منکر دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله سره مناظره کې خدا چې دا الله موجود دی او دا سچ کی دا ټول الله پاک کی دی دا خبر نه منله نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره مناظره کې خو دې په دې خبره مناظره کو چې د الله وجود ثابتوما نو کومه ثابت کو او تاسو می پړکړای نو بیا به تاسو زمونږ دین قبلوي مسلمانې گئبا او کنه تاسو ز پړکړما نو بیا به ز تاسو دین ته درړم د هریکه ګمبا نو ټیم مقرر کو زې چې کوم نه مقرر کو په دې ټیم باندې په دې ځای کې مناظره یو بل سره بحث مباحثه کو نو امام ابو حنیفه رحمه الله د ټیم نه لګلیټ شو چې لیټ شو نو دا کسان چې کوم د دهریه د دریاب نه پورې طرف ته نو دې لیټ ټیم ور اورسېدو دهریه پاسېدل او دهریو ټول خپلو کې دا خبره مشهور چې امام سي براونه رسید را نغي نو دې مطلب دا شو چې امام سي زمونږ نه او یریدو او دا غسر دلایل نو هغه په حق باندې مناظره مونږ وګټله چې دې څنګه پاسېدو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ور رسید چې ور اورسېدو نو اغي ورته ته خو لیټ شو مناظره ته بیللې ده نو هغه ورته زما خو لګوورې کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته زما خبره لګوورې نو هغه ورته څنګه خبره ورمون ټیم مقرر کړو زمو مقرر کړو او دا خبره مو کړې وا چې کم کس دواړو فریقین نه کم فریق هغه دې ټیم له دې ځای ته چې کم دی راو نه رسېد هغه بیللی ته لیټ شو هغه دې زما مجبوریت هم غوښ کېده کنه یو ګور زرال د دریاب غاړه ده د دریاب په غاړه باندې کشته نه و وزید یک سات ولاړم سوچ کې وې دې کې یو ونه چې کم دی په خپل کټ کړل شو په خپل را پرې وته او بیا چې کم دی په خپل داغې نه کشته جوړه شو تختې شو په خپل باندې په خپل د کشته جوړه شو او بغیر د ملاح د ډرایور نه بغیر زبر کې نه سم هغه چې کم دی را پورې وته چې دا دوره کار کېدو یوونه پرې کېدا بیا تختې کېدا بیا د کشته جوړېدنه په دې کې به خامخا ټیم لګېدو نو د دې وجه نه زلیټ شو
نو ټول دهریه په خندا شو. دا خبره د کېدو ده؟ یو ونه په خپله پرې کېدی شي، یو ونه په خپله کټ کېدی شي، تختې کېدی شي، کشته یې په خپله جوړېدی شي، دا منلو خبره. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ګوره ظالمانو چې یو ونه دا په خپله نشي کټ کېدی، د یوې ونې نه په خپله تختې نشي جوړېدی، د لږو تختو نه په خپله کشتۍ نشي جوړېدی، او بیا د کشتۍ په خپله باندې چلېدی نشي، نو دا دومره لوی کائنات څنګه الله پیدا کړ؟ دا څنګه په خپله پیدا شو؟ او بیا شپه راځي ورځ راځي، نو دا دومره لوی کائنات په خپله چلیږي څنګه چې یو کشتۍ بغیر د ملاح نشي چلیدلی. نو هغوی په دې خپله خبره کې پړه کړل، هغوی چې کومې خبرې منلې نو په هغې کې پړه کړل. نو الزامي جواب دی ته چې مخالف کس هغه ته په خپله چې هغه کومې خبرې مني په هغې سره چې کوم دی ته پړه کړي، دې ته الزامي جواب دی. نو دې کې الله پاک جل جلاله یو تحقیقي جواب ورکوي چې دوی د تورات نه مني، په حقیقت کې دوی تورات نه مني، او یو الزامي جواب ورکوي، او بیا دغه الزامي جوابونو درې شکونه دي. اوس دې کې الله پاک جل جلاله دې خلکو جواب ورکوي. وإذا قيل او هر کله چې وویل شي لهم دوی ته آمنو چې ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړو الله تعالی، قالو دوی وایي نؤمنو موږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب باندې، نؤمنو موږ منو یا موږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب باندې، یعنی په تورات باندې، انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په موږ باندې. د یهودو کتاب چې کوم دی خو تورات کنه، د دوی موږ صرف تورات منو. الله پاک ورته فرمایي دروغ وي ويکفرون او دوی انکار کوي بما د هغه کتابونه وراءه کوم چې د دین علاوه دي، یعنی کوم چې تورات نه علاوه دي، تورات انجیل دی او قرآن مجید دی، د دین الله پاک وي دي انکار کوي. وهو الحق او الله پاک وي حال دا چې دا کتابونه حق دي، آسماني کتابونه دي، مصدقا تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتاب معهم کوم چې دي سره دي. دا دواړه کتابونه چې انجیل او قرآن مجید او زبور هم، دا زبور د دینه مخکې د دې وجه نه ده دی وی وراءه وروستو دینه چې کوم کتابونه دي، یعنی تورات نه چې کوم وروستو کتابونه دا مونږ نه منو. نو الله پاک فرمایي هو الحق، دا کتابونه حق دي، حال دا دی چې دا کتابونه حق دي، مصدقا دا کتابونه دا تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتاب معهم کوم چې د دې سره دي، یعنی دا کتابونه دغه تورات تصدیق کوي چې دا تورات ټیک کتاب دی، په دې کې چې کوم احکامات دي دا صحیح دي، دا من جانب الله کوم چې د الله د طرف نه کوم احکامات په تورات کې راغلي دي نو دا ټیک دي. نو دا خبره خو قرآن کړی ده، دا خبره قرآن کړی ده، دغه چې کوم دی انجیل کړی چې دا تورات ټیک کتاب دی، صحیح کتاب دی، کوم چې من جانب الله دی، کوم چې د الله د طرف نه نازل، نو دا خو د دې تصدیق کوي. نو دی خو قرآن کې او په انجیل کې دا خبره هم نه مني، نو د قرآن نه او د انجیل نه انکار کول دا داسې دي لکه دی چې دا تورات هم نه مني. نو مصدقا دا دواړه کتاب تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتاب معهم کوم چې دوی سره دي. نو الله پاک په حقیقت کې دی تورات نه مني. قل الله پاک فرمایي قل اے پیغمبر او فرمایو تا فلم تقتلون، اوس دا الزامي جواب دی، خاطر د الزامي جواب رومبه شک دی. الله پاک وته وی چې تاسو وایي چې موږ تورات منون کیو، نو په تورات کې خدا حکم چې انبیا به نه قتل وای، نو تاسو د مشران د انبیا ولې قتل کړی دي؟ او دا خو تاسو د تورات د کتاب انبیاو هغه شریعت د تورات ولا شریعت تاسو ته خودو، نو تاسو خو موږ تورات منون الله وی نه منه کو تاسو منلې تاسو خپل انبیا نه قتلول چې دا دی تاسو ته قرآن او انجیل نه خودو، دی انبیا تاسو تورات خو. او دویم دا چې په تورات کې دا حکم چې انبیا به نه قتلوي، نو تاسو ولې انبیا قتلول؟ خو دې معنا دا شو چې تاسو تورات هم په حقیقت کې نه منئ، صرف د جبه په سر باندې وایي چې منوي، خو د زړه نه تورات هم نه منئ. قل الله پاک جواب ورکړي قل او فرمایو ته پاک حبیبا فلم تقتلون، پس ولې تاسو قتلول انبیاء الله، یا ولې تاسو قتل کړي دي انبیاء الله، انبیاء د الله تعالی من قبل وړاندې د دینه مخکې تاسو د انبیاء ولې قتل کړي دي؟ ان کنتم مؤمنین، کو چېرې تاسو مؤمنان یې، نو فلم فعلتم کذلک، کو تاسو مؤمنان یې نو تاسو کو دا ان شرطیه شي شرطیه، نو بیا بوله جزا او باسي. فلم فعلتم کذلک، تاسو ولې د کار کو چېرې تاسو مؤمنان یې نو ولې تاسو دا کار کو؟ او دا ان کو چرته نافیه شي نو بیا وی ان کنتم مؤمنین، نه تاسو مؤمنان، تاسو مؤمنان نه تاسو نه په تورات باندې ایمان راوړونکي نه، کو چېرې تاسو په تورات باندې ایمان راوړونکي وای نو تاسو بیا انبیا نه قتلول، ځکه چې تورات کې دا حکم چې انبیا ما قتلوي. او دویم دا چې دغه انبیا تاسو تورات خودو، د تورات شریعت تاسو ته خودو، هغه دین تاسو ته خودو، نو تاسو ایمان راوړونکي نه، کو شرطیه شي نو بیا بوله جزاء او باسي. فلما فعلتم كذلك، ولې تاسو د کار کو چې تاسو مؤمنان یې نو تاسو د کار ولې کو؟ نو بس دی خاموش شو، دی بیا جواب نشي ورکوي، دا الزامي جواب، او دا د الزامي جواب روم به شک. دویم ته الله فرمایي
ولقد جاءكم او په تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات په واضح معجزو سره. واضح معجزه حضرت موسی علیه السلام الله ورکړي. لاس په ترخ کې خودو چې راو به باسو د نور پشن به پړکېدو. یو معجزه وت الله دا ورکړي و. امسا به شور او غرزوله هغه نه به غټ اجدها جوړ شوله. دا معجزه ته الله ورکړي و. امسا به چې ګټه لرا پرې خو دا غنه به دولس چینه روان شي او دا هم سای چې کوم دی دریاب لرا پرې خو دولس لارې کې چې کوم دی جوړ شي. نو دا قسم معجزه حضرت موسی علیه السلام ته الله ورکړي. ولقد جاءکم دا د الزامی جواب دویم شکتی. ولقد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات په واضح معجزو سره. ثم اتخذتم بیا تاسو اونیو العجل معبودا. بیا تاسو اونیو العجل سخی معبود یعنی سخی خود عبادت لپاره اونیو د سخی عبادت خو شروع من بعده ورستو د موسی علیه السلام د کوه تور تطلونه. من بعده ورستو د دینه یعنی ورستو د حضرت موسی علیه السلام د کوه تور د تلونه چې کله کوه تور تللو د دې د سخی عبادت شروع کو. نو الله پاک ته فرمایي چې په تورات یې هم دا حکم چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت پنه کوي. نو کو تاسو په حقیقت کې تورات منل تاسو د سخی عبادت ولیکو. تسخیر عبادت خو چې کوم نه د دې معنا دا شو چې تاسو په حقیقت کې تورات هم نه منو پاغیم تاسو عمل نه کو پاغیم تاسو عمل نه کو تورات خو نه منو. ثم اتخذتم بیا تاسو اونیو العجل معبودا سخی معبودا معبود یعنی د پاره د عبادت مونیو من بعده ورستو د دینه یعنی ورستو د موسی علیه السلام د کوه تور دتلونه. وانتم ظالمون او حال دا تاسو ظالمان وای. تاسو ظالمان وای. ولی ظالمان وای؟ ان الشرك لظلم عظیم. قرآن کې الله فرمایي دا شرک ته ټول نه لوی ظلم دی. نو لوی ظلم دی کړی دی شرک کړی دی اسکی عبادت کړی دی. نو الله وی تاسو کوم دي ظالمان وشي شرک وکړه. نو دلته کې دویم شک دی د الزامی جواب چې تاسو ته موسی علیه السلام په واضح دلایل سره معجزو صدور دا غنه وشو معجزې د تخکارا شو تاسو ته دا پته وایي چې دا حق پیغمبر دی. نو په تورات کې دا خبره واضح هوا پر کتاب کې چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کیږي صرف د الله عبادت پکېږي. نو تاسو د دې عبادت ولیکو چې تاسو وایئ چې موږ په تورات ایمان راوړونکي یو او تورات منو. نو تاسو د سخی د عبادت ولیکو. تاسو چې د سخی د عبادت کو دا په حقیقت کې تاسو تورات نه منئ ځکه چې تورات کې دا حکم چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت جایز نه دي صرف د الله عبادت پکېږي. نو تاسو په حقیقت کې تورات نه منئ. دا دویم شک دی. ولقد جاءكم بتحقيق سر راغلی تاسو موسی علیه السلام بالبينات بواضح دلائل سرا. ثم اتخذتم بیا تاسو انیسو العجل سخی معبودا معبود سخی معبود انیسو د عبادت پر. من بعده ورسد موسی علیه السلام د کوه تور دتلونه. وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وای. ان تاسو ظالمان وای ځکه ان الشرك لظلم عظیم شرک د ټول نه لوی ظلم دی. واذ اخذنا د دریم شک دی دغه د جواب د الزامی جواب. واذ اخذنا او هر کله چې مونږ واغستا میثاقکم تاسو نه کله کوادا ورفعنا وچتکم فوقکم تاسو د فار التور د کوه تور غر. خذو مون فرمل جو خذو انیسه ما ها کتاب اتیناکم چې مونږ درکړې تاسو ته بقوت پزور سره. واسمعوا ووره مانس تاسو په دې کتاب باندې عمل وکړئ به تورات باندې. اصل موسی علیه السلام کله تورات راوړو او دې ته وورو نو دی ویدی کې احکامات سخت دي مونږ نه منو. رومبه واقع مخ کې تیر شوی ده. نو الله پاک به په زور باندې ومنو. د تور غلې په اوچت کوي منه کو نه منه. نو چې کله په اوچت کړو نو دی په سجده باندې پرې وتل. نو یو سترګې په زمکه پرته بل باندې غر تکاتل. نو په خله باندې وی سمعنا مطلب مونږ وریدو د سمعنا معنا ده چې مونږ منو او رسلی وعصینا مونږ نه منو. چې کله دغه الله اوچت کړو رسلی بیا نه منو. نو هغه خبره ذکر ده چې واذ اخذنا او هر کله چې مونږ واغستا میثاقکم تاسو نه کله کوادا ورفعنا وشتکم فوقکم د پاس تاسو د پاسه التور د تورغر در باندې وشتکو. خذو مونږ فرمایل چې انیسه یعنی واخله ما ها کتاب اتیناکم چې مونږ درکړې دي تاسو ته بقوت سره په زور سره. الله مونږ چې په زور ومنه په زور باندې ومنه. واسمعوا او ووره واسمعوا ووره. خو د ووره معنا ده چې په دې کتاب باندې عمل وکړي. په دې کتاب باندې عمل وکړي چې کوم احکامات دي په دې عمل وکړي. قالو دی وای سمعنا مونږ ووریدو وعصینا او مونږ نه منو. نو وی سمعنا لسانا په جبه سره وی سمعنا
خو په زړه کې وي عصینا مونږ نه منو، سمعنا مونږ منو الله پاک ته بس مونږ ووریدل، مطلب دا مونږ اومنو خو چې کله د الله دغه اوچت ګروسته وي نه منو. یا دا معنا او یا دا معنا چې دی په جبه سره اقرار وکړو چې سمعنا مونږ منو خو د زړه نه وي عصینا عمل به نه کوو، د زړه نه منو صرف په خوله باندې وي. نو الله پاک یې وجه ذکر کړي چې دی ولې په جبه سره وي چې مونږ منو خو په زړه سره وي مونږ نه منو، زړه ولې وي چې نه منو. الله پاک فرمایي واشربوا او سکول شیو فی قلوبهم پزړونو د دوی باندې العجل محبت العجل، د دې پزړونو باندې د سخی د عبادت هغه محبت چې کوم سکول شیو، د سخی د محبت د دې پزړونو کې د څه ورنن وته لکه څنګه چې او په پارځه کې ورنن وسی، د دې سخی د محبت توجنه دی پزړه په خله سره مونږ منو خو الته د سخی عبادت دا غیغه محبت په ځل کې ورنن وته او د سخی عبادت کړي او سخی معبود چې کوم دی منلو، نو هغه محبت په ځل کې دا غیغه د وجنه د دې زړه چې کوم دی په ځل سره دی مونږ نه مونږ په خله سره مونږ منو په ځل سره مونږ نه مونږ. وعصینا واشربوا سکول شیو فی قلوبهم بزنون د دوی باندې العجل سخی، نو محبت العجل یعنی د سخی محبت د دې په ځلونو کې ورنن وته او د سبب کې ورنن وته څنګه چې وب پارځه کې ورنن وسی د کفرهم د دوی د کفر د وجنه. قل الله پاک او فرمایا دوی پاک حبیبا نبی رسول الله الله پاک فرمایي دي ته او فرمایا باسما چې بد هغه سیز یعنی کوم چې سمعنا وعصینا دا خبره بد تاسو چې مونږ منو بیا چې نه منو په جبه سره وای چې منو او په ځل سره وای چې نه منو. باسما بد هغه سیز یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به اسکی په دې عبادت سره ایمانکم ایمان تاسو یعنی ایمان خو چې د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا د عبادت حکم نکي، خدا خبره بده ده چې تاسو د ایمان چې تاسو چې مونږ په تورات باندې ایمان راوړی دی نو دا نه څنګه ایمان دی چې د الله نه علاوه د بل چا د عبادت حکم تاسو ته کوي، الله دا خبره خو بده ده. ایمان خو د الله د وحدانیت حکم کوي چې صرف د الله عبادت وشي، د الله نه علاوه د بل چا عبادت ونشي. نو دا تاسو را څنګه ایمان دي تاسو وایئ چې موږ مؤمنان یو په تورات مو ایمان دی او بل طرف ته کوم دي د سخی عبادت کوي، نو د سخی د عبادت دا خبره الله پاک وي بد ده چې تاسو د ایمان تاسو ته د سخی په عبادت باندې حکم کوي. نو ایمان خو دې ته ویل شي چې هغه صرف د الله په عبادت حکم وکي د غیر الله په عبادت باندې حکم نه کوي. نو دا تاسو د څنګه ایمان دی چې تاسو ایمان د سخی په عبادت باندې حکم کوي، نو الله وی دا خبره بده ده. قل اویده پاک حبیب باسما بد هغه سیز بد هغه خبره یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به د سخی په عبادت سره ایمانکم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کوچریه تاسو مؤمنان نو فلما فعلتم كذلك نو ولې ودا چل کو نو به خو وعده وکړه او په تورات کې چې کوم دي تاسو موږ وعده واغستله او دا غینه پس تاسو بیا وی چې عصوینه موږ نه مون دا درې وړ شکونه دا الزامي جواب دی. الله پاک چې دی په حقیقت کې تورات هم نه مني، دی خو په خپل باندې وی چې موږ تورات منو نور کتابونه نه منو، خو الله وی کو دی تورات منلې نو دلته کې انبیا به نه قتلول ځکه تورات کې حکم انبیا مګ او دی تورات منلې نو موسی علیه السلام په واضح معجزو سره راغی معجزې و تخکاره شو دی او په جن چې د الله پیغمبر دی او بیا هم د سخی عبادت شروع کو نو الله وی دی په حقیقت کې تورات نه مني او چې دی تورات مني نو الله پاک وی دی موږ وعده واغسته او په زور مو به دا خبره اومنله او دا غي باوجود د دې په زړونو کې د سخی محبت د سي ورننوته چې په جبه سره وي چې مونږ یې منو خو په زړه سره یې مونږ نه منو دغه خبره. واذا قيل او هرګل چې ویل شي لهم دویتا امنو ایمان راوړی چې تاسو ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزل الله چې نازل کو الله تعالی یعنی قران مجید باندې ایمان راوړی دې بچوي په قران باندې ایمان راوړی دې موږ نور کتابونه نه منو. قالو دوی وای نؤمنو مونږ منو بما کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په مونږ باندې یعنی تورات. الله فرمای ويکفرون او دوی انکار کی بما د هاي کتابونه وراءه کوم چې تورات نه علاوه دي وهو الحق او حال دا چې دا حق دي او حال دا چې دغه کتابونه هم حق دي. الله پاک فرمای مصدقا تصدیق کوونکی دي لما د هاي کتاب معهم چې دوی سره د تورات دي. قل الله پاک خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمای قل او فرمایو ته پاک حبیبا فلم تقتلون تاسو چې موږ تورات منو نو فلم تقتلون نو ول تاسو قتلوي انبیاء الله فلم تقتلون ول تاسو قتلول انبیاء الله انبیاء د الله پاک من قبل وړاندې د دینه دی قران دراتونه وړاندې تاسو مشرانو اصل کې دې کې سوالم پیدا کیږي
چې دا خطاب خود مدینه منورې يهودو ته دي د نبی رسول الله په دور کې چې کوم يهودو نو د دین مخاطبین خود د آیاتونو هغه ته دا خطاب نو دی خود نه پیغمبران وجلی دي د نبی رسول الله په دور کې پیغمبران نور ونه نو د نبی رسول الله په دور کې دي پیغمبرانو دي کوم ځنه پیغمبران وجل او نه د دین الله پاک وعده غسته ده او نه چې کوم دي باندې الله پاک د کوه تور غر د پاسه درولې او نه دي رزق عبادت کړي نو دي تداتعن ولدي جواب دا دی چې په حقیقت کې دی چې کوم دي دا موجوده يهود نو دي هغه پلارانو په نقشه قدم باندې روانو او دی يهودو خپل پلاران او خپل نیکونه پرای حق باندې منل او دی وی زمون نیکونه او پلاران هغه په صحیح دین باندې تیر شي دي او مونږ هم داغي اتباع الله پاک دې کو چې تاسو دا دین ټیک ټی مثال په تور په دې دور کې او تاسو د پلارانو په تورات باندې ایمان راوړلې نو دی دا کارونه بیا ولې کول او دې مراد دا چې تاسو د پلارانو په تورات باندې ایمان نه راوړي څنګه چې تاسو په تورات باندې ایمان نه راوړي پوه شو دې خبره باندې نو دینه مراد مخاطبین دي او الله پاک در پلارانو خبرې کوي نو دې مطلب دا دی چې دې د پلار خپل پلارانو په حق باندې هم ګڼل او د خپل پلارانو اتباع هم کوله په هغه لار باندې روان واذا قيل وهرج جويش لهم دوی امنوا تاسو ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزل الله جنازل الله تعالی قالوا دی وای نؤمنو من ایمان راوړو بما په کتاب باندې انزل جنازل کړی شوی دی علینا په مونږ باندې و الله پاک فرمای و یکفرون دوی انکار کی بما د کتابونو وراءه حکم چې دین علاوه دین تورات نه علاوه دی وهو الحق حال د جهات الحق دی مصدقا تصدیق کون کی دی لما د کتاب معهم چې دوی سره دین تورات دی الله پاک فرمای قل و ته پاک حبیبا چې تاسو چې موږ په تورات ایمان راوړو فلم تقتلون تاسو ولې قتل الانبیاء الله انبیاء د الله تعالی من قبل وړاندې د دینه ان کنتم مؤمنین کو چې تاسو یې مؤمنان او کو ان فی شی ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنان نه ولقد جاءکم او په تحقیق سره راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات بواضح معجزو سره ثم اتخذتم بیا تاسو انیو العجل سخی معبودا د پاره د عبادت من بعده ورست د موسی علیه السلام د کوه تور دتلونا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وای واذ اخذنا ويدك هغه وخت چې موږ واغسنا میثاقکم تاسو نکله کواده ورفعنا وچتکم موږ فوقکم تاسو د پاسه التور د تور غر خذو موږ ته فرمایل چې خذو واخله انیسه ما ها کتاب اتینا کوم چې موږ تاسو در کړی دی ان تورات انیسه ان په دې عمل وکړه بقوه بزور سره په قوت سره واسمعوا ووري یعنی عمل وکړه واسمعوا معنا څه ده وعملوا تاسو په دې باندې عمل وکړئ قالوا دوی وای سمعنا مونږ وورېدو وعصینا ومونږ نه منو سمعنا مونږ وورېدو وعصینا مونږ نه منو یو پیروي مونږ منو بیا مونږ نه منو او اشربوا او الله دا څه د وجه دا خبرې کوي او اشربوا اوس کولې شو فی قلوبهم بزلون دوی باندې العجل یعنی محبت العجل محبت تدغسخي بکفرهم دوی د کفر د وجنه قل اوه ته پاک حبیب بئس ما بدها یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به اسکی په عبادت سره ایمانکم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إله العالمين تزمون رازش الله زمون به وړ ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين څومره غلطي کوتاهي د درس کې زمون شي مونږ ته معاف کړي الله مونږ صحیح د قرآن د تفسیر ترجمه کول توفیق او طاقت راکړي إله العالمين مونږ ټول د قرآن مجید باندې عمل کول توفیق او طاقت راکړي څومره ملګری دلته کې راځي إله العالمين ټول د قرآن فوها د قرآن فهم ورکړي إله العالمین دا قرآن مجید مونږ ته آسان کی الله به مونږ باندې کولو کی مونږ پرانځي إله العالمین زمونږ دماغ ورته پرانځي الله دا پاک کتاب دی إله العالمین کو زمونږ دماغ غندوي إله العالمین زمونږ دماغ ورته پاک إله العالمین زمونږ سلونه ورته پاک إله العالمین زمونږ ټول مسلمانانو ناراضي شه الله شکل ران راضي شي بیا ران خفه مشه إله العالمین کله چې تمون مرګ راولي إله العالمین زمونږ ناراضي إله العالمین د سوره ملګری دی إله العالمین دی کورونو کې بیماران دي کې څوک بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړه خدای څومره قرضداري قرضونه اخلاص کا خدای څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کا خدای څومره نه حق بنديوان دي د بند نه آزاد کا إله العالمین زمون دوی واړو نارینه زنانه ټول دیندار او قرآن خانه کا الله ټول ته د عزت ژوند ورکړه الله په زنانه او د حیا د عزت صادرونه راواچو الله زمون د ټول مسلمانانو د عزتونو لاج وساته إله العالمین آخر زمانه د آخر زمانو د فتنو او فساداتو نه بچ وساته إله العالمین موږ د هر کار نه بچ وساته چې تاسو حبیب صلی الله علیه وسلم په خپکی الله زمون ها کارونه والا چې تاسو حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشحالي الله خاتمه زمون د ټولو بل خیر او بل ایمان
په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جواب زمونږ دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله محمد رسول الله.